أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة حجرات مخیاتونو کې بعض آدابی ذکر کول دیزے کی دا 12 آیات تے شپږم ادب ذکر کئی چې دا کارونو نه ځان ساتي چې دا غي نه جګړه جوړیږي نزاعتي جوړیږي خلاف ورزي اختلافات جوړیږي نو ځان ته ساتي دسی کارونه مکوئ او ورپسې وم ادب ذکر کئی 11 آیات کی معیار د کرامت هغه تقوا ده اجتناب د نسب پرستینا د شخصیت پرستینا بعضی مالداری داغی د مال د وجینا بلکہ کرامت معیار هغه تقوا پکار دا ورپسې بیا توحید تذکرہ بئی ځان کې تقوا پیدا کئی اجتناب د بدعات وغیرہ نہ کوئی بیا رستو تذکرہ آخر کی برازیم زبادنی مکوئی یو بل باندی بیا پا پیغمبر باندې زبادنی کئی ددی چی ما گور اسلام راوڑ لیں بلکہ اللہ رب العزت تاسبان احسان کر لیں چی تاسو لے ایمان در کر لیں دا ایمان دا اللہ رب العزت دا طرفنا احسان دے نو دا ځان باندې احسان گنی دا اللہ دا طرفنا تاسو توفیق در کرے شوی دے نو دا احسان پا ځان باندې منی دا تذکرہ کئی مسئلہ دا علم غیب ذکر کئی مسئلہ دا توحید آخر کی او پدی باندې صورت بختمی یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے مومنانو ډډه کوئ د ډیرو ګمانونو نه ګمان زمونږ پښتو کې خلک وایي ګمان د ایمان زیان دی دلته کې ښه ګمان نه دی مراد بلکې بد ګمان مراد دی کم چې د ایمان زیان دی نو هغه بد ګمان دی نو یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے مومنانو ډډه کوئ د ډیرو بد ګمانونو نه یو بل باندې بدګمانی مکوئ ان بعض الظن اسم یقینا ډېر ګمانونه داسې دي چې دا ګناي بعضې ګناهونه داسې ګمانونه داسې دي چې هغه ګناي سړی به ګمان کوي هغه ګمان کې سړی به لاړ شي وبرسي هغه به حق نه وي چې ناحق نو سړی به ګناهګار شي ولا تجسسوا تجسس مکوئ د یو بل عیبونه ملټوي د یو بل په عیبونو پسې مور پسې کیږي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نه کوي بعض استاسو نه د بعضو د یو بل غیبتونه مکوي مخکې ویلا لا تلمزوا انفسکم یو بل باندې تانی موای ولا تنابزوا الالقاب یو بل تبد الالقاب موای
په بدو القاب باندې یو بل ما یادوي. دلته یو بیزات تجسس مکوي، د خلکو عیبونه ملټوي. سړی پټ کارونه دي، هر یو سړی دی داسې چې ګناهګار دی، لیکن ستا ګناهګار خو نه دی کنه، دا الله ګناهګار دی، نو الله به پوهېږي ورسره. ته پسې ولې ورپسې کېږي؟ لیدکې دي لګولې پسې. ولا تجسسو کله تجسس راځي، کله تحسس راځي. وې تحسس په ښه ځای کې استعمالېږي او تجسس په بد ځای کې استعمالېږي. هلته کې سورت یوسف کې ویلي وو او لاړ شئ فتحسسوا من یوسف، د یوسف علیہ السلام لټون وکئ. یوسف علیہ السلام چې ته وګورئ ورک شوی دی، پته نه لګي کوم ځای کې وایي کوم ځای کې بنئ، نو تاسو تفتیش و تلاش وکئ، لټون وکئ. نه په ښه ځای کې استعمالېږي، دا ښه کار دی. دلته کې تجسس دی نو دا په عیبونو کې استعمالېږي، او د یو بل تجسس مه کوئ، د یو بل په عیبونو معلومات لټول مه کوئ. ولا یغتب بعضکم بعضا، او غیبت دې نه کوي بعض ستاسو نه د بعضو. بعضې خلک لګیا یې د بل غیبت کوي، وایي دا کار خو په هغه کې شتي که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی غیبت دا هغه دی چې ذکر کا اخاکا بما یکرهو، چې ته د خپل رور تذکره په هغې الفاظو سره کې چې هغې بد ګڼي. هغه تذکره د هغه کې د هغه صفات او د خصلتونه بیانوي، د هغه کارونه بیانوي چې هغې بد ګڼي. نو دې ته غیبت وایي. یو سړي تپوس وکړو چې کار په هغه کې یو سړی وایي نو بیا نو یې دې ته غیبت وایي، او چې نه پکې او ته وې نو فقط بهتا، نو بیا خو تا په هغه باندې تهمت ولګاو. دا خو بهتان دی، تهمت دی، هغه بیا نور ګناه، بل ګناه دی. غیبت یو ګناه دی، لمز تانی ورکول دا بل ګناه دی، بد القاب دا بل ګناه دی، تجسس دا بل ګناه دی. غیبت چې دی نو دا جدا بل ګناه دی، بهتان چې دی نو هغه بل ګناه دی. دا مختلف گناہونه دي، ټول نه ځان ساتئ. یو غیبت داسي بعضې علماء لیکلي، مفسرین لیکلي، بعضې غیبتونه داسې دي چې هغه جایز دي. یو دای غیبت وایي هغه سړی بد ګڼي او ته بیانوي. یو خو هغه دی چې هغه تا ته څه فایدې نشته، نورو خلکو ته څه فایدې نشته او ته بیانې، نو دا غیبت ته او دې کې ګناه دی. یو هغه دی چې خلکو ته فایده ده، بیا بل شرط پکې هغه دا چې هغه بد ګڼي، نو هلته کې هغه بد نه ګڼي، هغه ځانه خبر هم نه د سره، هغه دا خبره بد نه ګڼي چې دا خلکو کې ښکاره شي. نو دی وجه نه علماء لیکلي چې یو ظالم بادشاه دی، د هغه غیبت سړی کولی شي، دې دپاره چې دا خلک د هغه نه ځان وساتي، هغه د ظلم نه سړی ځان بچ کړي. ظلم کوي بادشاه دی، هر لحاظ سره چې هر طریقې باندې چې چې ظلم کوي، نو د دغې ظالم بادشاه غیبت کولی شي، د هغه بد بیانولی شي خلکو ته. دویم هغه مبتدع دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د هغې نه علاوه بله لار لټوي او په هغې کې خلکو ته ثوابونه ښیي چې دې کې ثواب دی، دا د ثواب کار دی او دا د خیر کار دی او دا حسن دی. نه دا وی بدعت حسنه دی، وی ډېر پکې داسې لګیا دا بدعت حسنه دی. بدعتو کې حسنه نه چې کم بدعاتی په دین کې ګڼل کېږي د ثواب کاری. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، صحابو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، تبع تابعینو نه دی کړی، او ته نن کې نو دا بدعت دی، او دا بدعت چې نو دا ګناه دی. کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر بدعت چې په دین کې ګڼل کېږي، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
کم یو کار چې نوې جوړولې کیږي په دین کې ثواب کار ګڼل کیږي نو دا بدعت ده او هر بدعت چې ده نو دا گمراهی ده او هر گمراهی چې ده سره جهنم ته بیایي کل بدعت ضلال او کل ضلالت فی النار نو یو دغه د مبتدی چې په دین کې نوی نوی کارونه راوباسي د دغه سړی غیبت وتوي که بد وتوي دا بیانولای شي ته دریم هغه سړی دی چې هغه ښکاره فاسق دی د فسق کارونه کوي او خلکو ته د هغه نقصان رسی نو خلکو ته د هغه نقصان بیانول پکار دي چې خلک د نقصان نه بچي یو دکاندار دی هغه لګیا دی ملاوټ کوي هغه لګیا دی 2 نمبر سیزونه خرڅي په 1 نمبر باندې پیسې د روغ د 1 نمبر اخلي او شیخ 2 قسم دویم نمبر خرڅي پیدي بل سدي هغه کې ملاوټونه کوي صد پاره د خلکو د نقصان د پاره د خپل ځان د پیدې د پیسو حاصلولو د پاره چې زما پیسې زیات شي د دغه دکاندار دی دغه رنګ فاسق دی ښکارا فاسق دی هغه لګیا دی ښکارا ګناه کوي داغه غیبت کولای شي چې دا پلان کې دا چل پکې دی ها لګیا دی سړي نه خلکو نه رشوت اخلي کار کوي نو رشوت اخلي دا ویل شي ته دا پلان کې سره دا چل کوي ځان ته ساتي ورته د باندې کار مکوي دا بعضي علماء لیکلي چې د دې غیبت سره کولای شي ولې خلکو ته فائدې خلک د نقصان نه بچ شي یو د راویانو په منځ کې مرাজি هغه باندې خو ګڼ کتابونه لیکل شي د نقد او د جرح کتابونه میزان الاعتدال له یو د بل ګڼ سيزونه دي ګڼ کتابونه دي مستقل کتابونه باغی باندې لیکل شي په دې راوی کې دا نقصانو په دې کې دا نقصانو په دې کې دا نقصانو ولې دې لګیا د حدیث بیانې خلکو ته دین بیانې او د دین په جامه کې خلکو ته بی دینی بیانې نو هغه د مبتدی هغه حکم چې دی په د باندې دی دا بیانول شي ته خلکو ته بی دینی خي او د دین په جامه کې خي نو ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت نه کوي باعث تاسو د بعضي ايحب احدکم یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو آیا خوخی تاسو نه یوتن دا خبره چې او دی خوري وغه د خپل مړ رور فکرهتموه نو دا خو تاسو بد غنئ نو دام دی سیدا لکه څنګه چې سړی د مړ رور غوخي خوري د مړ رور غوخي کې دیکھم یو خبر تر اشاره ده کله چې یو سړی مړ شي او داغه نته لګای غوخي شوکه او خوري نو دغه مړی ته څه تکلیف رسی وینا نه رسی اب ځان نه پويږي کنه او مرشه دې ساتي تل او پويږي نه په ځان باندې وس دلته کې هغه سړی چې ده هغه ژوندې ده خوستانه لري ده غایب ده او ته لګیای داغه بد بیان نه نو ته دا بد بیان نو الدګي داسې ده لګته چې داغه نه غوخي شوکه او خوري هغه ته پته لګي نه لګي او غایب ده کنه نو څنګه چې ته دا بد غنی نو هغه شانتي هغه بد غناخه د مړ ورور غوخي خوراک ته بد غنی نو دلته د مسلمان ورور بد بیانول دغه یو څو قسمونه علاوه هغه هم بد غنا هغه نه قلار شه غیبتونه مکوا واتقوا الله تعالی نو یریږي ان الله تواب الرحیم یقینا لا توب قبل انکه مهربان یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى دا وم ادب ځان کې آداب پیدا کی ہوئی با ادب شي نو با نصیب بشي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اے خلقو یقینا موږ پیدا کړی تاسو د یو ناری نه او زنانه ته چې
ستا دا نسب چې روان دی ته چې د کوم ځای نه پیدا یې دا چې زی هغه آدم علیه السلام ته رسي آدم علیه السلام دی حوا ده دوه تنه دي من ذکر و انثى د یو نارینه او یو زنانه نه پیدا یې نو یو بل باندې فخرونه مه کوئ که نه یو باندې فخر کې ځان به اوچت حسابې نه ځان اوچت مه حسابوه یو شان خلق یو شان انسانان یې دا زمان نسب اوچت وي زه پلانکي نسب والا یم دا د جهالت خبرې دي الله وی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا او من ګرځولې تاسو شعبې قبیله دې دپاره چې تاسو یو بل پیژنګلو راشي دا د کمې قبیلې سړی دی دا د پلانکۍ قبیلې دی دا د کم خاندان سړی دی دا پلانکي خاندان دی نو دې باندې دا د پیژنګلو دپاره دی صرف چې پیژنګلو په دې باندې راشي چې دا د پلانکي خاندان دی دا پلانکي خاندان دی کني دلته کې نومونه ډېر شی دي یو نوم واخلې نو په هغه نوم باندې به ډېر شی و دا د کم څوک دی دا و دا د پلانکي زوی دی پلانکي څوک دی و دا د پلانکي خاندان نه دی دا ټول دا الله تقسیم کړلی دغسې شعبې کړي دي قبیلې کړي دي اول شعوب دي نو ورپسې قبایل دي الله دلته کې وایي شعوبا و قبایلا نو قبایل دي د قبایل نه رستو بیا نور راځي قبیلی دي نور پسې بیا پسې بوتون دي نور پسې ابخاز دي او ور پسې فصائل فصیله دي نو تاسو الله تقسیم کړي په شعبو کې قبیلو کې نور پسې په بوتونو کې نور پسې په افخاذو کې نور پسې په فصائلو کې لتعارفوا د پاره چې تاسو تعارف پیدا شي پیژنګلو راشي نو اوس په دې کې غوره بسو کی کم یو خاندان والا وي کم شعبې والا وي کم بوتون والا وي کم ابخاز والا وي کم فصیله والا وي نه ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا اکرم تاسونا عزیات عزت من تاسونا د الله په نسبانه هغه چې هغه زیات متقی پرهیزګار دی چا کی چې زیات تقوا ده نو هغه به کرامت والی هغه کرامت والا به هغه چای چا کی تقوای شخصیت پرستی مګو پلان ز روانم پلان کی پسې ولې هغه د پلان کی خاندان سره دی پلان کی شعبے دے پلان کی قبیلے دے زمانگا خپل لے خپل خاندان طرف تب اشارہ کی خپل سوک با یو تا و سوک بلتا و سوک بلتا نا دغا شخصیت پرستی دا دغا نسب پرستی دا پرے دیں لا شئی تقوی طرف تلاشا دینداری طرف تلاشا داغا دین و گورا داغا تقوی و گورا داغا پرہیزگاری و گورا نو داغت سره ملګرتیا اختیار کا ان الله علیم خبیر یقینا الله دې په خبردار قالت الاعراب آمنا باندو والوی موږ ایمان راوړل قل لم تؤمنوا وتوا تاسو ایمان نه راوړل ولکن قولوا اسلمنا لیکن دا سوای چې موږ اسلام قبول کړل ولما يدخل الايمان في قلوبكم تروس پورې لانه داخل شوی ایمان تاسو په زړونو کې یو ایمان دے یو اسلام دے کله د ایمان تذکرہ کیږي د اسلام تذکرہ کیږي نو کله دا وی یا یو دی د اسلام تذکرہ چې یو ځای کې وشي نو اسلام او ایمان یو ځای یو شی کله د ایمان تذکرہ کیږي نو حالت کې هم ایمان او اسلام یو شی لیکن چې کله د دواړو تذکرہ په یو ځای کې وشي نو بیا به د اسلام نه مراد ظاهری خبره او ایمان بیاي چې پزړونو کې عقیده کم چې پټه پرته دا غیر هغه پتی مرادي نو زکوي قالت الاعراب آمنا باندو والوي منګ ایمان راوړل قل لم تؤمنوا وتوا تاسو ایمان نه راوړل
ولی ایمان خو په زړه کی ولکن قولوا اسلمنا لیکن تاسو دا سوای چې موږ اسلام قبول کړل ولما يدخل الايمان في قلوبكم او تروس پر اعلان ده داخل شوی ایمان تاسو په زړونو کې وان تطيعوا الله ورسوله او که تاسو تابعداري کوئ د الله او د الله د رسول الله الیکم من اعمالکم شیئا نو کم بن کی استاد اعمال نئیس ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان انما المؤمنون الذين امنوا یقینا مؤمنان کسان دي چې ایمان راوړل په الله باندې د الله پر رسول باندې ثم لم يرتابوا بیا یې شک نه کړي وجاهدوا جهاد کړي بیا مالهم وانفسهم خپل مال نو خپل نفسونو په سبیل الله په لار کې اولئک هم الصادقون دا کسان دي رښتونی ولا تعلمون الله بدینکم وتوا آیات تاسو خبر ورکوي الله له خپل دین باندې ذالک آمنا و نتو الله له خبر ورکه په خپل ایمان باندې والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله پویږي پاس مانو کې یا سب پاس چې پزمک کې دي والله بكل شيء عليم الله دې په هر شی باندې پوا نو دې راځي پیغمبر ته موږ ایمان راوړل موږ مسلمانان یو مطلب سو موږ هم ستا ملګرتیا کو موږ هم ستا ملګری یو دې یو قسم زباده نه کوي زم ستا په ډله کې موي نو یمنون علیک ان اسلموا داخله احسان کوي پتا باندې زباده نه کوي پتا باندې چې دی ایمان را اسلام قبول کړل قل لا تمنوا علی اسلامکم وتوا لا تمنوا علی اسلامکم تاسو مزباده ما باندې خپل اسلام ما باندې خپل اسلام مزباده تاسو کو راوړل ما پر یو راوړل سو ځان له یو راوړل نو د خپل فائدې لپاره اسلام قبول کړل ایمان یو راوړل نو بس الله سره تاسو معاملې د الله پويږي تاسو پويږي نو یمنون علیک ان اسلموا داخله بتا باندې احسان کوي ښا زمستا پارټي تراوخته ما زمستا په پارټي کې ما والله تمن علی اسلامکم وتوا مزباد امامان خپل اسلام بل الله یمن علیکم بلکې الله ازبادن کوي پتا سبحان ان هداکم للایمان بلکې الله احسان کوي پتا سبحان چې الله تاسو لا هدایت درکړل ایمان طرف ته ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی کتا سو رښتونی نو ګور الله تاسو ته توفیق درکړل نو دا الله احسان ځان باندې منا دا الله احسانی دا الله احسان دا غټ شی دی غټ دا نور خلق چې دا بسې او د دې کار بسې الله رب العزت تعالی توفیق درکړل تعالی تیرا وستله ایمان طرف ته نو دا الله احسان په ځامه غنا نو الله احسان چې منی نو دې باندې الله تعالی ثواب درکې اجر بدر کوي ادا نور خلک چې عبادت نه کوي په دې باندې هغه خپل ثواب خرابوي ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی یې که تاسو رښتونی نه الله احسان ځان باندې منئ بل چا باندې عبادت نه مکوئ ان الله يعلم غیب السماوات والارض یقینا الله پوهیږي په غیب د اسمان او د ځمکې والله بصیر بما تعملون الله لیدونکی په اسمان تاسو کوي الله ته هر څه پته ده تا چې سکړلی سچې کوي الله ته پته ده الله ته معلوم دي الله به له هغه بدله درکوي سورۃ په دې باندې ختمي سورۃ ممتازو پاغه آداب باندې اول کې آداب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغتا داغت توهین مکوئ عزت او توقیر ساتي خاص کر دلدګي په دې کې یو تذکرہ دې وکړه ان اکرمکم عند الله اتقاکم معیار د کرامت تقوا ده دارنګه د دې تذکرہ موږ چې کله د دوه ډلو مسلمانانو منځ کې جګړه راشي نو داغي اصلاح کوي یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے مومنانو ډډه کوئ د ډیرو ګمانونو نه یقینا ډیر بعضی ګمانونه چې نه د ګناي ولا تجسس مکوئ
د خلکو عیبونه ملټوي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت مکوي غیبت دینه کوي با استاسو د بعضو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا آیا خوخی استاسو نه یوتن چې اودي خوري غوخه د خپل مړرور فکرهتمون دا تاسو بد غنئ واتقوا الله ان الله نو یریږي ان الله تواب الرحیم یقینا لا توب قبل انکه مهربان یا ایها الناس اے خلقو انا خلقناکم من ذکر و انثى یقینا موږ پیدا کړی تاسو د یو نارینه او زنانه نه وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا او ګرځولې موږ تاسو شعبې او قبیله د پاره دی چې تاسو کې تاسو یو بل او پیژنئ لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا عزتمن تاسو نه د الله پر باندې هغه څوک دی چې هغه زیات متقی دی ان الله علیم ان الله علیم خبیر یقینا الله دې په خبردار قالت الاعراب آمنا باندو والا وی مگا ایمان ناوڑے قل لم تؤمنوا وتوا تاسو ایمان نه دی راوړی ولکن قولوا اسلمنا لیکن تاسو وایي چې موږ اسلام قبول کړل ولما يدخل الايمان في قلوبكم وترسبوا الله نه داخل شوی ایمان تاسو پزړونو کې وان تطيعوا الله ورسوله که تاسو تابعداري کوئ د الله او د الله د رسول الله یلتکم من اعمالکم شیئا نو کمه به نه کی تاسو د اعمال نسو ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان انما المؤمنون الذين امنوا یقینا مؤمنان کسانی چې ایمان راوړل په الله باندې د الله پر رسول باندې ثم لم يرتابوا بیا شک نه کړي وجادو جهاد کړي بیا معلم په خپل مال نو خپل وان پوسی خپل نفسونو په سبیل الله د الله په لار کې اولئک هم الصادقون کسان دي رښتونی ولا تعلمون الله بدینکم وتو آیا تاسو خبر ورکو یا الله لا په خپل دین باندې والله يعلم ما فی السماوات و ما فی الارض او الله پویږي په سچ په اسمانونو کې دی په سچ بزمګه کې دی والله بكل شیء علیم الله دې په هر شی باندې پوها یمنون علیک انا اسلموا خلق احسان کوي پتا باندې چې دی ایمان راو اسلام قبول کړل قل لا تمنوا علی اسلامکم وتوا زبادن مکوئی په ما باندې د خپل اسلام بل الله یمن علیکم بلکې الله زبادن کوي پتا سو باندې یا الله احسان کوي پتا سو باندې ان هداکم للایمان چې تاسو ته هدایت درکړل ایمان طرف ته ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی یې ان الله یعلم غیب السماوات والارض یقینا الله پویږي په غیب د اسمانونو د زمکي والله بصیر بما تعملون الله لیدون کې په اسمان تاسو کوي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي سبا یکم تاریخ ته سبا بیا چټي ان شاء الله درس بل ورځ بیا وایو